تاسو دلته په بازار چې د زرګري غټ دکان ده نو تېره ورځ ډي اس پي صاحب سره میټینګ سره هغه چې دا خبره سره چې لکه بیا خطره ده دلته تاسو په ګاونډ کې مخکې یوه ډاکه سلې ده نو ته څه وایې چې دغه نه بچ کولو څه طریقه کېدای شي چې تاسو بیا داسې غټ نقصان نه موږ دا وایو ډي اس پي صاحب ته او ډي پي او صاحب ته دا مو هغه دی چې موږ ته د سیکورټي راکړي او لټ دې ښه راکړي او چې چېرته تاسو جو که نه تاسو اخکېږو هلته که بنو ده پېښور ده او که ډي خان ده هلته د زرګرانو بازار هلته خپل فورس یې ورکړی پولیس او ګشت یې ورکړی چوکۍ یې ورکړي نو موږ دا مطالبه ده چې موږ ته دې دا راکړي فورس دې راکړي یو دې هغه راکړي چې ګشت کېږي او که چوکۍ ورته هغه کړي دا خو بیا ډېره ښه خبره وي دا مطالبه مو ده مخکې دا یوه واردات سلی وه اوس بیا لږ وایي چې حالات ښه نه دي حاجي صاحب اول خپل نام ورته وښوه بله دا خبره وکړه چې تېرې هفتې تاسو کوم ډي اس پي صاحب سره میټینګ سره وي هغه چې تاسو ده چې تاسو ته وویل او تاسو ته ما نام حاجی ظربادشاه ده سراپا یونین صدر تیرے ہفتے سے ڈی ایس پی صاحب موږ راته اطلاع کړې وه چې 10:30 بجې تاڼې ته رئیس چې میټینګ ده د موږ څو کسان ورغللو هلته مو میټینګ چې دا وویله چې حالات خراب دي تاسو دا یونین وال چې دي که نه چې کوم کیمرې شته دي هغه شته دي چې کومې نشته دي هغه تاسو لږ کیمرې نورو باندې ولګوئ موږ دا ورته وویله چې غټ دکانداران چې کوم دي هغه واړه کیمرې لګولې ما خپله دکان چې 6 کیمرې لګېدلې دي دا مو ورته وویل دا چې کوم کمزوري دي چې اوس نه رسېدي هغه به لږ کې بچې آزاد کو او چې چا نه دي لګولې هغو ته به موږ ریکویسټ وکړو هغه به یې ولګوي حکومت ته مو دا وویله چې تاسو په دا یوه چوک باندې یوه کیمرا تاسو ته ولګوه دواړه څلور پنځه چوکونه دي لکه چې یوه چوک باندې یوه کیمرا سرکاري له طرفه ولګېږي بیا به دا مسلې نه وي هغه وویله چې شاید بل مو دا ورته وویله چې بجلۍ مسله ده بجلۍ چېرې ګنټه نیمه راشي نوره بجلۍ نه وي که موږ کیمرې ولګوو که نه دا بجلی چې نه بیا کیمرې بند دي ویلی چې ټیک ته بیا مو یوه دا مطالبه ورته وکړه چې د مخکې موږ بازار چې 4 کسان پولیس ګارات وو او موږ هغه هلته کمره ورته نیولې وه 3000 روپۍ به موږ یونین والو خپل جیب نه پرې کولې دا ګارت یې موږ نه ختم کړ درې کړو بیا مو دا ریکویسټ ورته وکړو ډي اس پي صاحب ته چې تاسو لږ پکې مهرباني وکړو دا حالات ډېر سخت خراب دي موږ ته د 4 پولیس واپس راکړو چې موږ بازار چې ګشت کوي دغه میټینګ چې ته هم موجود وې نو تاسو ډي اس پي صاحب ته څه وویله او بازار متعلق تا چا غده چې لکه د امن امان خراب صورتحال کنټرول به څرنګه کېږي ما نام سلیم بادشاه ده اوله کې سراپا یونین نه تعلق هم ساتم ما والد صاحب سراپا یونین صدر هم پاته سلی ده موږ چې کله د ډي اس پي صاحب میټینګ ته وغوښتلو نو هلته دا کیسې نوره ټوله یونیانانو ولې وکړې موږ یونین دا مطالبه وکړه مختصر چې بل ډي پي او صاحب دا ګشت مقرر کړی و یو حولدار و 4 سپیان له نو هغو ته موږ یوه کمره نیولې وه هلته خپل یونین د طرف نه او هغو به پیسې پرې کولې پولیس والو باندې چې بوج نه وه او پولیس والا به چې 4 پورې دوکانونه خلاص و 2 پورې بیا ډیوټي کوله بیا به دو چوټي وه جمعې په ورځ بیا دو چوټي وه نوره چې به بل ډي پي او راغی ختم کړو لهذا موږ یونین نه دا پته نه وکړه چې یاره دا چلو ولې ختم کړل ولې ختم کړو اخر دو سره نفري کمه وه یا پیسو کمې وه چې څه به وه به دو ته پته وي یا دباو چې راغله به دو ته پته ډي پي او صاحب ته به پته وي هموږ بیا هم دا خواست کوو ته ډي اس پي صاحب ته مو بله جمعې په ورځ دا ویلي وو چې یاره تاسو ته موږ ګشت بحال کو او بیا هم دا خواست وکړو چې یاره دا ګشت بحال دي حالات ډي اس پي صاحب په خپله ویله چې یاره لږ حالات خراب دي نو لهذا چې حالات خراب شي نو موږ بازار خو ټول ټارګېټ خو زرګران دي که دی معمولي زرګر ده د باندې نام یې زرګرتوب ده بس دی خلکو مخکې دا زده لکه د سره به ښې ډېرې پیسې د سره به ښه ډېره سونی لهذا موږ چې د کومه مطالبه ده دا د حل کړي او دا چوکو چې د پولیس ول ودروي هر چا تلاشي دی کېږي داسې نه ده چې موږ وایو چې نه دی کېږي ځکه چې بازار ته قسم قسم خلک راځي که نه لهذا ټول به ښار به کوي امن امان به جوړ شي او یو پټه زندګي به بازار چې هر سړی تېروی شي لهذا موږ دا بیا هم پاس کوو یونین ول چې یاره دا موږ مطالبه دی حل کړي ډي اس پي صاحب ته مالته کې خو څه غورې نه به وکړو اوس ته بیا دا موږ ډي پي او صاحب نه مطالبه ده چې خامخا د اکشن په واخلي او دا مسله دی موږ والا حل تاسو څه خیال ده چې دا ډي اس پي صاحب ویلي دی بلوچ میټینګ چې حالات خراب دي او تاسو لږ کیمرې ولګو او سکیورټي حالات ټیک دي ځان سره خیال کوو نو تا څه خیال ده چې دا تاسو به کیمرې ولګو خو هغې نه علاوه دغه بازار یا د زرګرانو
چرنګې له ډاکې نه بچ کېدی شي، چرنګې نقصان نه بچ کېدی شي. حاجي سلیم خان خبرې کوم جنرال سیکرټري. موږ دې دا خواهش ته چې یاره موږ ته پولیس وال 2 کسان راکړي چې که څلور نسي راکولی چې 2 راکړي چې موږ ته ګشت کېږي په د بازار باندې. دا خراب خلک چې راځي دا چې حساب چې دا ښار کوي چې یاره دا شی پولیس وال سته دي. موږ دې دا ریکویسټ ته